نن له ما سره په سټوډیو کې موجود دی زموږ دروند او ګران میلمه د سیول سوسایټي رهنما یو ډېر ښه رهنما ښاغلی نصر الله صاحب، نصر الله خان بړیڅ صاحب او د سی پی ډي دوی یعنی چیف ایگزیکټیو افیسر په حیثیت باندې دوی کار کوي. لزوانانو سره نصر الله صاحب لډیر وخت لډیر اوږدې مودې څخه دوی کار کړی دی، استاد هم دی اوسېدلی دی. نو ځوانان خو یقینا د استادانو شاګردان وي. له دې علاوه سیول سوسایټي په توګه د بلوچستان د یوت د پاره دوی ډیر کار کړی دی. یوت پالیسی څنګه جوړه سي او د دې لپاره د څه وسي د بلوچستان د ځوانانو لپاره د خیر او د ښېګړې د ترقۍ او د دوی د پرمختګ لپاره، د دوی د تعلیم لپاره، د دوی د صحت لپاره د څه وسي. نو په دې کې د نصر الله صاحب کاوشونه کوم دي هغه ډېر زیات دي. نصر الله صاحب وتا ته د سنو بلوچستان FM 96 په سټوډیو کې شراغلاست وایم چې اجو سنیار ډېره مننه ستا کور ودان چې تا ماته موقع راکړه چې په ډېر اهم موضوع ځوانان چونګې زموږ د معاشرې تقریبا 2.3% آبادي ده، د دوی په مسایلو د دوی په ژوند باندې د مجلس د پاره ته موقع راکړه. نو ډېره مننه کور ودانه یوه جی یو جان مننه. نو یقینا نصر الله صاحب تا ویلې چې 2.5 یا 15% حصہ د ځوانان زیات دي. نو په دې فیصد کې به یقینا چې زنانې هم بالکل شامل وي. نو ځوان وایي وچشته که یار نن موږ دغه ډیفینیشن وکړو که نه چې دا ځوان وایي وچشته کوم څوک ځوان دی، څوک ځوان دی؟ ځوان بنیادي طور باندې د دې تعریف داسې دی جی جی چې د 18 کاله ونسي بیا تر 13 کاله پورې څوک وایي د 28 کاله پورې چې کوم آبادي ده چې عمر دی د ځواني ویل کېږي. د 18 کاله بیا چې کمی د کوچنیانو په دغه کې راځي، په ډیفینیشن کې راځي. جی 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 نو بالکل ګران اوردونکو تاسو واورېدلو که نه که تر 150 کلو پورې ستاسو عمر وي که نه نو تاسو ځوانان یاست. خو نصر الله صاحب ډېر خلک داسې وي که نه چې دی د 50 کلو وي، د 40 کلو هم وي، دی چې زما زړه ځوان دی او زه ځوان یم. دې ته به څه وایې؟ د زړه معامله خو نوره ده صاحب. جی بالکل د زړه معامله خو دا ده چې د مرګ پورې انسان چې زړه ځواني وایي زه ځوان یم. جی بالکل مګر د انسان بدن چې دی دا خو هم ځان ته څه معنا لري. جی بالکل نو ځواني چې دا د انسان د بدن، انسان د اعضا، د انسان د ذهن، د انسان د پښو، د لاسو، د بدن د اکټیو کېدنګ نوم دی. دا عمر دی چې په دې کې انساني اعضا چې دي دا په مخ رواني بیا یو دغه راسي چې هغه بیا ودرېږي په هغه ځای د 100 کاله بعد بیا د تنزلي خواته رواني. نو ډېر خلک داسې د خپل اعضا د خپل بدن خیال ساتي په 50 کاله کې په 50 کاله کې نو هغه ته که دی وایي زه ځوان یم موږ باید چې ومنو او که د اعضا او د بدن په 28 کاله کې د بوډا چم وکړي نو بیا د شپینجیري یا د بوډا خبره ورسره کوي. جی بالکل بالکل. نو نصر الله صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه. نو یقینا دا خو در چې یو په خپل ځان باندې خودي وي که نه چې زه ځوان یم. بهرحال راځو د بلوچستان خواته، د ځوانانو خواته. په بلوچستان کې چونکې تاسو د ځوانانو لپاره ډېر کار کړی دي، ستاسو ادارې ډېر کار کړی دي، نو ته به دا راته ووایې چې دا ټول کار ته دا دومره عمر کار وکړی ته کم ایشوز یعنی د ځوانانو کمی مسلې ستا په وړاندې درغلي دي چې هغه تر اوسه پورې قایمه او دایمه دي. نو ځکه ځوانان چې کوم دي هغه څه مایوسه دي، څه بېچینه دي او یا ځوانان وکړي څه؟ یو مصب 3 غټ داسې مسایل دي چې اخر زموږ د صوبې ځوانان که زه دا ووایم دا سره مخامخ دي او تر اوسه دا 3 مسایل حل نسي. دغه خبره چې کوم ټایم یوت پالیسی باندې هم دوی مجلس وو نو ما تجاویز چې دوی ته ورکول مال د 3 شیان چې دوی په دې خصوصي توجه ورکوي. اوله خبره دا ده چې ځوانانو ته د کوچنیوالو سره چې کوم تعلیم دی بیا چې دی ځوانېږي نو د هم تعلیم بیا د کالج او د یونیورسټي او د هاي سکول دا پیریډ دی چې د ته پکار دی چې تعلیم ورکول شي. تعلیم چونکې زموږ د پاکستان د آئین تحت
د آرټیکل 25A ده چې ریاست د دې ذمہواره دی چې دای و ټول بچیانو ته معیاري او لازمي تعلیم ورکړي. جی دویمه مسله دا ده هغه د تعلیم زموږ دلته مسایل دي. دویمه مسله دا ده چې بیا چې دی کله تعلیم مکمل کړي یا بې تعلیمه پاته سي ځوان نو دته د روزګار مسله ده چونکې زموږ په ټولنه کې بېروزګاري ډېره لویه مسله ده دلته. نو د دویمه مسله د ځوانانو د روزګار ده. نو پکار دی چې ځوانان د بلې خوا راګرځوو دپاره ضروري دی چې دته یو معقوله روزګار په لاس ورکول سي د دې بندوبست وکول سي. درېیمه لویه مسله دا ده چې دا عمر داسې دی چې په دې کې د صحت د برقرار کېدنګ دپاره د کھیل کود ضرورت دی د لوبو ضرورت دی. نو دې ته پکار دی چې د دې صحت خیال ساتنګو دپاره د بدو معاشرې د بد اړخو سره راګرځونکو دپاره دې ته د کھیل هغه سهولیات چې دی دا ور په ګوته کې زی دی تور پیدا کړل سي چې دی هغه فالتو ټایم چې دی هغه خپل دغه وکي کېل وکي ورزش وکي او دا څنګه به ځوانان یو د بل نږدې سي په دې ورولیم سي په دې کې به یو مثبت کمپټیشن هم سي. دا درې غټ شیان دي کوچني به دغه سي ډيري مر دا درې غټ شیان دي د بده مرغه زموږ ټولنه تر اوسه د دې درې سره مسایل سره مخامخ ده او په نتیجه کې یو ډېر لوی آبادي شي ده دا چې بیروزګار سي نو بیا به منفي خیالات منفي عمل په خوا دی زی. چې بالکل نو ډېره ښه خبره تا وکړه. راځو یوت پالیسي تا یاده کله کنه او یوت پالیسي یقینا چې جوړه شوې ده په دې کې ستا انپوټ سي کم دي ستا کم سي سفارشات دي تجاویز دي هم تا ورکړي دي هغه هم یقینا په دې کې شامل شوي دي. نو دا یوت پالیسي جوړه سوله خو له ډېره وخته بعد ډېر عمر راتیر سو موږ تاسو جدوجہد کولی یوت پالیسي او خیر فارسی متل دی دیر آیت درست آیت دی موجوده گورنمنت ته دا یو کریډټ سکم دی دا لاړې دا راوچې دی یوت پالیسي کې د ځوانانو د پاره څه دي ستا په خیال د بلوچستان ځوانان به له دې څخه څومره مستفید سي او څومره به دا د دوی د پاره یو ښه ثابته وګرځي. چې بنیادی طور باندې پالیسی ګوره یو کاغذ یو ډاکومنټي دا د حکومتو د هغه قانوني ذمہواریان چې دي هغه چې څنګه کوي د طریقې کار سي هغه طریقې کار ته د یو پالیسی جوړه کی چې دا به زموږ لاري په دې به موږ روان یو. نو د بده مرغه مسله دا ده چې زموږ په صوبه کې پالیسیانې ډېرې جوړې شوي چې مګر په دې پالیسي کې هم ډېرې کمزوریانې ډېر ښه اړخونه یي بیا چې د وخت سره خلداري وکړي او د دې کمزوریانې باسي ښه اړخونه زیاتېږي مګر اول شرط دا دی چې دا امپلیمنټ سي. زموږ مسله دا ده موږ پالیسي جوړه کړو هغه په کاغذانو کې کښېږدو او بیا هغه موږ یې رسي موږ په کال کې یو کار کوو چې ورونه کلچر ډے مناو د ثقافت ورځ مناو. نو ورونه خبره دا ده چې د ځوانانو چې کوم مسایل دي د هغه مسایل خبر خو وکړي هغه دی نه کوي. نو چې هغه نه کېږي نه هغه ته وسایل سته نه هغه ته انساني وسایل سته نه فینانشل وسایل سته نه کمیټمنټ سته. جی بالکل دا درې شیان داسې دي چې هغه بنیادی طور باندې ګرد پالیسیانې د فایل نظر سي. بالکل نو ضروري دا ده چې په پالیسیانو باندې چې ارسي یقینا به کمزوریانی یقینا به شاړخونی نو دا چې ته امپلیمنٹ کې دا چې عملی کېته نو استه د خلکو خپل کمزوریانی مخترازي هغه بل لري کوو او د مثبت اورخ په خوا بزو.